بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو داسې مجرب وظیفه در کوم چې دا د غاښونو په باره کې ده چې چا په غاښ باندې درد راځي او دا وایي چې دغه ټایم کې دی دا درد لاړ شي، نو دا وظیفه دې کوي، نو انشاءالله دې سره به خامخا د کوم چې د غاښ درد دی خامخا به دې زما خپله تقریبا 3-4 کاله وشول چې زم دا دم په چام واچم، نو الحمدلله هغه ښه شوی، الله شفا ورکړي. داسې ورکې تقریبا یو کیس هم نه دی راغلی چې هغه ښه شوی نه، نو الحمدلله الله ورکې ډېره شفا ایښې ده. نو زه مسلمانانو ته دې فایده ورورسي، نو ډېر آسان عمل دی. هغې طریقې کار دا دی، زه تاسو ته ښیم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، چې تاسو دا دم چل زده کړئ او بیا چې کوم مسلمان په غاښ درد وي نو هغه ته اچوئ، انشاءالله به شفا ورکوي. نو ډېر آسان مجرب عمل هم دی او ډېر آسانه طریقې ده. یو کاپي به دغه رنګ راوالی، یو بالپین به راوالی، په هغې به پیله ولیکي الف، بیا با او بیا جیم او بیا دال، دا 4 حروف به ځان ته مخې ته ولیکي. بیا به د الف باندې بالپین کېږدي او چې کوم چا په غاښ باندې درد وي نو هغه ته به ووایي چې تاسو ورباندې ګوته کېږدئ. هغه چې په غاښ باندې ګوته کېږدي ته به دلته په الف باندې بالپین کېږدي. نو 3 ځله به درود ابراهیمي ووایي، چې کوم دا مونځ کې کوم درود شریف وایي دغه به 3 پیرې ووایي. بیا به دې نه پس سورة فاتحه وزله ووایي سره د بسم الله نه، خو بغیر د امین نه، یعنی امین به ورسره نه وي، بسم الله به ورسره وي، وزله به بسم الله شي او وزله به سورة فاتحه شي. دغه رنګ دا بالپین به خوځې نه، د الف نه به یې نه لرې کې. بیا به دې نه پس درود ابراهیمي 3 ځله ووایي او بیا چې د چا په غاښ باندې درد وي په هغه به چوف واچوئ، نو انشاءالله هغه غاښ درد به هغه ټایم کې مرځي. هغه ټایم کې که بیا هم چرې لا نړو پیله خو ځي، که بیا هم چرې لا نړو بیا به دا بالپین راولي او په با به یې کېږدي او بیا به دغه وظیفو کې دا کومه طریقې کار چې دی نه ما مخکې کومه ښودو دغه رنګ به دې کې نو با سره به خامخا ځي. ځکه ما تقریبا 4-5 کاله وشول دا دم زه کوم، نو با نه زه خوانه یم اورېدلی. که چېرې بیا هم لا نړو نو بیا به په جیم کېږدي او که په جیم هم لا نړو په دال به کېږدي. خو تاسو ته ما وي چې زه خپله چې دا دم ما شروع کړی زه تر با نه یم اورېدلی، یعنی په با باندې زه هغه کس چې کوم ما ته ناست یا څوک چا په غاښ درد هغه دم کم، نو هغه ټایم الله جل جلاله د غاښ نه درد بوځي. نو چې د باندې تر اوسه په دې کې نه یم اورېدلی، نو ټولو مسلمانانو ته زما اجازت ته دیدم چې کوم مسلمان په غاښ درد وي هغه دې ورته دم کوي او ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. جزاکم الله خیرا.